جی د ترهګرۍ په ضد چې څومره کیسونه دي د انسداد دهشتګردۍ په عدالت کې په بنیادي توګه د دې ټول نه غټه مسله د پولیس تفتیشي نظام دی. یو خو د پولیس سره هغه آلات نشته دی، بل د پولیس تعداد کم دی، بل د پولیس استعداد نشته. دا ټول هغه مسلې دي چې د هغې د لاسه د وخت کې د انسداد دهشتګردۍ عدالتونو کې چې زیاتره کیسونو کې خلک لاړ شي هغه بیا خوشي کړلی شي. بل په عدالت کې د کیسونو شمیره سیوا ده، ورسره د وخت کې په ټول پاکستان کې تقریبا 200 نه سیوا د انسداد دهشتګردۍ په عدالتونو کې کیسونه زیر سماعت دي. د دې وجې نه یو خو د دې ججانو تعداد سیوا کول پکار دی، بل د پولیس تفتیشي نظام کې بنیادی هغه چینجز راوستل پکار دي. د اپریشنل سره د پولیس انویسټیګیشن سیستم چې کوم د هغې کې فعالیت پکار دی او پولیس له هغه جدید آلات ورکول پکار دي چې هغوی د وخت کې د ترهګرۍ په ضد په کاروایانو کې په مهمه توګه ثبوتونه هم راوړي، دغه ثبوتونه عدالت ته پیش هم کړي په مهمه توګه، او د پروسیکیوشن په نظام کې هم هغه بنیادی انقلابي تبدیلۍ راشي چې یو ملزم ونیولی شي چې بیا هغه د خوشي کېدو لارې ډېرې کمې وي.